عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا په تصوفو کې یو ډیر ماهر انسان تیر سوی دی. دا د الله تعالی ولی دی. یو وخت و ځنګله ته راووتی، د واک دپاره و ځنګل ته رالی. چې کله ځنګل ته رالی، د شیطان بیا دا عادت ته، شیطان و اشخاصو ته ګوري، شیطان و انسانانو ته ګوري، و هر انسان ته په خپل شکل کې راځي. چې کله دی ځنګل ته رالی، شیطان په څنګه شکل کې ورته راځي؟ په ځنګله کې داسې رڼا سوله. چې کله رڼا سوه، عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې وکتل شاوخوا یو څوک هم نسته، صرف د برېښنا رقم ته یو رڼا سوله، او له هغې رڼا څخه یو آواز راوځي، وایي ای عبدالقادره، له ننه ایسته الله تعالی و تا ته هر څه در معاف کړي دي. له ننه ایسته ته له لمانځه څخه هم خلاص یې. الله تعالی ته معاف کړی، اوس یې هر څه ته کوې په دنیا کې هغه ته ته خلاص یې، په آینده کې پر تا باندې دا لمونځ کول هم نه دي لازمي. عبدالقادر جیلانی رحمه الله خو د الله تعالی ولی دی، فوراً باندې پوه شو چې ای ابلیسه ته ما خطا کوې. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. الله تعالی و خپل پیغمبر ته فرمایي واعبد ربک، ته د خپل رب عبادت کوه، حتی یأتیک الیقین، تر څو چې و تا ته مرګ راځي. نو هغه شخصیت چې الله تعالی دنیا د ده له رویه پیدا کړې، هغه شخصیت چې الله تعالی خدایي د ده په خاطر باندې ښکاره کړې، الله تعالی هغه ته هم دا اجازه نه ده ورکړې چې تا ته لمونځ معاف دی. ای ابلیسه، ته څنګه ما ته دا خبره کوې چې په آینده کې ته لمونځ مه کوه، ته له فرضیاتو څخه خلاص یې. نو شیطان ورته وایي چې ای عبدالقادره، اوس یې بیا خطا کوي د علم په شکل کې. عبدالقادره، ستا په رقم بزرگان، ستا په رقم اولیاء الله ما اویا کسه له دنیا څخه په آخر وخت کې بې ایمانه تیر کړي دي. الله اکبر. ګوره عبدالقادر جیلانی رحمه الله داسې کم سړی نه دی، د الله تعالی ولی دی. شیطان ورته وایي چې ستا غوندې اویا کسه ما د زکندن په وخت کې له دنیا څخه بې ایمانه تیر کړي دي، داسې یو چل مې ورکړی دی. نو ته چې له ما څخه خلاص کړې، د خپل علم را څخه خلاص کړی. ګوره دویم وارې دوکه ورکوي. عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورته فرمایي چې دا علم چې ما ته را کړی دی دا هم الله را کړی دی، دا زما کمال نه دی، دا د الله تعالی صفت دی، دا د الله تعالی پر ما باندې فضل دی، دا زما خپل کمال نه دی. نو هغه شیطان یې له خپله در څخه وترټی.